چې امانت خپل اهل ته ورسپورد کې. دوام امر دا دی، حکم دا دی چې فیصله کله کې چا په منځ کې انصاف وکوي، بې انصافي ونه کوي. مرګزنې پرې نیولې دي. نو اول دا چې امانات جمع یې راوړی دو، امانتون یو امانت یې نه دی راوړی. دغې نه معلومیږي دا چې امانات ډېر دي. امانات یې څه شته، هغې شي ته وایي چې تو په ذمه د چا حقوق وي، مالی وي غیر مالی حقوق وي، هغې پاسداري د تمام حقوق په تو لازم وي، ادا کول یې در باندې لازم وي. دا دی امانات. او کله وردا د مول په شکل کې وي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه وروسته نبی علیه السلام سره کفار مشرکین هم امانتي نه شول. نبی علیه السلام د جاهلونو د کفار مشرکین په نظر کې امین و، ځکه چې خپل اعتبار نه پلا کېده چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د اعتماد و، ځکه چې دا هجرت کوه د مکې نه مدینه ته، هغه څومره امانات ورته رایې شوي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته خودنویشت کړل، ورویش ورته پوه کړل چې په مونه ورستو دا خپل خلک ده اهل ته ور ورسوي. نو دا امانات کې دې ادا کول قرآن حکم دی چې کمالي وي. که چا تو سره مطلب مشوره خاصله یو حدیث شریف شردینی المستشار مؤتمن، چې څوک مشوره درخوا او خلی خیانت مشوره نه ورکوي چې په اعتبار څوک دیر شي تراده لري رشتونات ور وشي کاندې لري ول وشي ا دې زړه دې رښتینولي د خیر ولر یار پتو عجیب دي چې ور وشي او ور سره کله وردا سه هو شي چې یو منصب دی واو دادو دا هم مناتی دا هته غلط نشي استعمالولای. دغه پاسداری د حقوق پاسداری وکوي، پاک شو خیانت نه کوي، او پایک شو مطلب ته غدر نه کوي، پایک شو ته مطلب له دې نه کوي. د تمام حقوق سره د خپل منصب د خپل عہدې د خپل ذمہ داری دغه د پیرا کوله کوشش پتو واجب دی. قرآن صریح حکم دی نکاری د شولا تو سره چا مسلمان خزونه در لوند شولا مشوره چا در نو خاصله مول چا در سرکشیاش دولت چا در سره چا په غوش پر پټه خبره درته وکړه، اراز خبره درته وکړه، په مجلس شي وا خبره د حضور صلی الله علیه وسلم فرمای المجالس بالامانه. دا څه خبره تپسی خبره ده پی چې دی کړل پچار دی کنه دی پچار دیږي کول ها جرم ده، ګناه ده، مکروه حرام خبره ده. دوه نه کوي. او امانات فائدې څه دي؟ دغه امانت ته د پاسداري د حقوق د نبوول فائدې څه دي؟ فائدې دا دي چې کله امانت سره د تمام حقوق ادایګي په معاشره کې شوي کنه، دا به یوه بهترینه خواږه د اعتماد د محبت یوه معاشره جوړیږي. اسلام میشته د محبت د اتحاد د یووالي د اعتماد د خپلوۍ درس ورکوي. لہذا امانت ته په ادایګي شو کله حق کسر نه کوي ورنه تو مؤاخذه وي. قرآن دغه آیات تر خولوندو ته مجرم ثابتیږي.